مرتبه چې مونږ ته څوک کمی کا هغه درې کسان راغلي معرفت السنن والآثار جلد نمبر 1 راواله هغه درې کسان راغلي امام طحاوی باندې یو ورځ امام بیهقی کړی دی او په امام طحاوی باندې دوه مراد ابن حجر کړی دی او په امام طحاوی باندې درې مراد ابن تیمیه کړی دی درې غټ غټ ردونه په امام طحاوی را روان دي او د دې درو غټ غټ ردونو اعتراضات او جوابات په تاسو ته کوم خو ځان بلګو خياروي ان شاء الله ها دا زما په لاس کې یو کتاب دی ته موږ معرفت السنن والآثار وی معرفت السنن والآثار دا د امام بیهقی رحم الله په کتابونو کې یو ډیر لوی عظیم الشان حیثیت لري د معرفت السنن والآثار په دې مقدمه کې وی ښا دا کومه مقدمه چې دی شروع کی نو دی وی شیره ماته یو کتاب چا کې خود او کتابو کې آثار راغستیو او د خپل طبع مناسبي یا سم کړیو یا پر رأی باندې د آثار تصحیح کړیو او پر رأی باندې په قیاس باندې د آثار تضعیف کړیو ما وی چې ودا څوک ته خلکو راته وی چې دا امام الطحاوی الحنفی المصری دی دا امام طحاوی حنفی مصری دی کتاب چې مې کله ولیدو تا معانی الاثار تاسو ته یاد کتاب چې مې کله ولیدنو په خپل طبع باندې حدیث قوي کړی دی او په خپل طبع باندې حدیث ضعیف کړی دی دا په علم الرجال باندې نه پیږي خدا کار یې کړی دی دا رد د امام طحاوی باندې اولنی بیهقی ذکر کړی بیهقی چې دا رد په امام طحاوی رحم الله باندې کړی دی علماء زمونږ ردونه کړی دي عبدالقادر القرشی نوم ځان سره یاد ساتي خاصو عبدالقادر القرشی الجواهر المزیه فی طبقات الحنفیه دا زموږ د احناف ډېر لوی قوي سړی دی ګوري د چې کله ردونه د امام بیهقی رحم الله اوریدل د امام بیهقی رحم الله د دې ردونو د رد لپاره د دې طحاوی او دغه جوړ کړی دی تخریج غونته کړی دی دغه د الحاوی فی تخریج احادیث الطحاوی الحاوی دال الحاوی فی تخریج احادیث الطحاوی دا د عبدالقادر القرشی کتاب راغلی دی او بیا اتقانی وته ویل کېږي زمونږ یو ډېر لوی سړی تیر شوی دی دا ما به تاسو ته وی اتقانی په فقه حنفي کې ډېر لوی حیثیت لري ښه ډېر لوی حیثیت لري د منتخب د حسامه شرح کړي دي دا ځان سره یاد سات دا غینم غټه شرح الشامل او توی کاش چې پیدا شو شامل د بزدوی شرح راغلی او حضرت یوسف بنوری صاحب لیکلی دی په یو کتاب کې اسلام کا تعلیمی نظام چې ما شامل او کتل په ترکیه کې او په لسو غټو جلدو کې راغلی و نو ما دې مرګورو ته چې مال د شامل څخه حصے پیدا کې نو مال زموږ حامد مولی صاحب چې هغه د اکبرپوري کنه ډېر محقق سړی دی نو د شامل بعض حصے مال مخطوطن دغه ځای کې پرتی دي پیدا کړی دي خو شامل ډېر لوی اعلی ترین د اصول فقه حنفي کتاب د الله تعالی چرته پیدا ک مرګري دوستان وی چې ان شاء الله ترکونه را روان دي دا اتقانی را لګیدو رد یو کپچا باندې په امام بیهقی باندې چې ستاره خبره صحیح نه ده حاجی حلیفه چلپی نوم ځان سره یاد ساتي ښه چلپی په کشف الظنون کې ردونه کړی دي او زمونږ یو ډېر لوی عالم دی موږ ورته ماردینی ترکمانی ویو دا راواله ماردینی ترکمانی څوک راغلی دی کله چې بیهقی کتاب ولیکه سنن الکبرى اقراواله کله چې بیهقی کتاب ولیکه سنن الکبرى نو د بیهقی د سنن الکبرى د تفتیش لپاره چې ته خورا لګېدلی هغه چې طحاوی زیاتې کړي دي طحاوی زیاتې نه کړي تا زیاتې کړي دي نو د دې لپاره یو کتاب لیکه دا په حاشیه باندې چې کوم کتاب روان دی کنه دې ته مونږ الجوهر النقی ویو سو ته الجوهر النقی د دې جوهر النقی دوا نمونه عالمان وی الجوهر النقی فی رد علی البیهقی جوهر النقی فرد بیهقی باندې ردونه کړي دي نو بیهقی ډیر کړه تر راوی ضعیف کړي دي حالدار هغه قوي وي او ډیر کړه ته یو راوی قوي کړي دي حالدار هغه راوی ضعیف راغلي دا زړه کوم بیهقی چې کوم دنو په دې باندې الجوهر النقی شتا وګورئ چې دا جدید کوم بیهقی راغلی د تخریج والا په دې باندې جوهر النقی نشته نو چې جوهر النقی د علامه ماردینی ترکمانی په د باندې ردونه وکړه چې نه بیهقی ستاره خبره صحیح نه راغلی ابن تیمیه په د باندې رد کړی دی خو څنګه کړی دی ولی کړی دی څه جنجال راغلی دی جنجال دا راغلی دی چې ابن مطهر الحلی وته ویل کېږي د یو کتاب لیکه
په امامت ته حضرت علي رضی الله عنه کې په افضلیت د شیعګانو کې ابن تیمیه د هغه کتاب پرد کې کتاب ولیکو چې هغې ته مونږ منهاج السنة النبویه ویو. منهاج السنة النبویه په خپل فن کې ښه کتاب دی، خو جنجال دا دی چې داسې رد در رد کتابونه ولیکلی شي که نه، نو په هغې کې کله ناکله سړی چې کله په مناظره کې او په جوش کې راشي که نه، نو کله ناکله خامخا څه داسې تعلي یا ګډه وډه خبره ده د نه په هغه رد کې وځي. دا ردونه چې کېږي په یو بل باندې دې کې کله ناکله داسې ناشنا خبرې راشي چې ته به حیران شي. منهاج السنة النبویه کې ډېر زیات اشیا داسې راغلل چې حیران به شي. مونږ سره مخکې منهاج السنة النبویه وه دغه ده، خو د کتو لایقه نه وه، ځکه چې یو خبرې پاڼې اړولې نو ګډوډېده. او اوس دغه د منهاج السنة النبویه انور تاج استاده بله راوړه او مې مسلسل په کتو باندې شروع کړې ده. ښکلي مزیدار ښایسته الفاظو کې وي چې الله تعالی د جسم په دې معنی سره چې اشار الیه په دې باندې د الله باندې لفظ د جسم اطلاق په الله کېږي. ښه دا او که دا مې راوویستل که نه، دا مې راوویستل منهاجو دته مې یو ځای کې جوړ زما په خیال پوټوم ورولېږه. نو منهاج السنة النبویه چې نه وه شایع شوې یا منهاج السنة النبویه چې چا کتله نه، نو خلک وی لکه دا چل دی او دا چل دی. شته دا خبرې به روځي انشاءالله چې یو میاشت تېرېږي دا ټول خجونه به انشاءالله روځي، ځکه چې تلبیس الجهمیه یې راله راوړه په 35-30 هزار روپۍ باندې هغه پروت راغلی. خو موږ خپل مقصد ته راځو اخوانو ځو ښه ابه کېږي هغه زمونږ عمر راغلی. کله چې واقعه امام طحاوي رحم الله یو کتاب دی، اوس د دې دغه به استاد ته رسي سبا دې کې به پروت راغلی، خو بس انور تاج استاد چاله ورک. د هغه کتاب نوم دی شرح مشکل الاثار. ګوره یو معانی الاثار دی او یو په 14 جلد کې دې کې کتاب پروتو او دی وی چې بس موږ یې شایع کوو دا نه دی راغلی پاکستان. شرح مشکل الاثار د شرح مشکل الاثار داسې کتاب و چې د 2 احادیثو په منځ کې جوړ پیدا کوي، تطبیق پیدا کوي. په هغې کې حدیث ذکر کړی دی، حدیث ترد الشمس د علي رضی الله عنه لپاره. حدیث ترد الشمس شته که نشته خپله موضوع کې به راشي، ما تاسو ته ووایي د هغې خپله موضوع ده. حدیث ترد الشمس یوازې ګورې طحاوي نه دی ذکر کړی. حدیث ترد الشمس د طحاوي سره د رد الشمس احادیث د طحاوي سره ابو داود طیالسي ذکر کړی دی. حدیث ترد الشمس د دې سره غماري ذکر کړی دی، آلوسی ذکر کړی دی، جلال الدین سیوطي ذکر کړی دی، اجزا پکې لیکلي دي چې رد الشمس حضرت علي رضی الله عنه سره شوی. خو دې رالګېدلي حدیث ترد الشمس ذکر کړی. حدیث ترد الشمس په رد کې چې کله دې ځای ته راورسېده نو کله چې ابن مطهر الحلي رالګېدلي حدیث ترد الشمس ذکر کړی او ویلي چې لکه ګورې حضرت علي رضی الله عنه ته خو شمس واپس شوی دی، رد شوی دی، او دا ګورې طحاوي لیکلي دي چې دا حدیث صحیح راغلی دی. نو ابن تیمیه سره خو بله لاره نه وه که نه، خو بس دا یو لاره وه چې دا کوتک پې راغسته او دا توره به یې راغسته او د طحاوي په سټ باندې به یې راښکله. نو هغه راولګېد ویې چې د طحاوي تسهیله څه اعتبار راغلی. طحاوي په علم الرجال باندې څه پیږي، طحاوي په علم الرجال باندې نه پیږي، د علم الرجال خپل امامان دي. بهر حال دا ردونه کړي دي امام طحاوي رحم الله باندې کړي دي د ابن تیمیه له طرف نه. د ابن تیمیه نه ما سیوا ابن حجر ردونه کړي دي او خطرناک ردونه په امام طحاوي رحم الله کړي. ردونه په امام طحاوي رحم الله باندې په لسان المیزان کې کړي دي. دلته مې اوس لسان المیزان راواغسته، شین پروت راغلی. نه دا نه دي، اوس مې دلته راکړه لسان المیزان مې راواغست، دا دی پیدا شو. لسان المیزان مې راواغست. لسان المیزان کې وایي د سلې په نوم باندې 2 کتابونه دي. یو السله د ابن بشکوال نوم ځان سره یاد ساتئ، څه دغه دی السله د ابن بشکوال، او یو السله د محمد ابن مسلمه. یو سله د ابن بشکوال، یو سله د ابن محمد ابن مسلمه. محمد ابن مسلمه وی چې لاړم مصر ته چې کله زه لاړم نو امام طحاوي رحم الله خلکو په 2 شیزونو سره ډېر زیات بدنامه. یو په امور القضا کې چې فیصلې به کولې په دې کې، او یو د دغه وخت باچا یو مشرو یو باچا هغه د دنه لک تپوس دا وکړو چې یاره
دا خصیان ساتل څنګه راغلي دي. مسله داسې نه ده، زم پیوم نو په امور الخصیان غلامانو کې دی ورته متهم کړی. امام طحاوي رحم الله ورته ویلي چې ته دا غلامان ځان سره ساته خیر دی. داسې نه ده راغلې مسله. ما تحقیق وکړ، تفتیش مې وکړ. اصل کې د زناورو په خصي کولو کې د فقهاو اتفاق دی، خو د سړو په خصي کولو کې د فقهاو اختلاف. دا سړي خلک ولې خصي کوي تاسو ته پته ده؟ پخوا زمانه کې د بادشاهانو غټ غټ حرمونه به، حرمونه په معنا د دې سره چې کورونه به څلور خو به ښځې وي د الله په فضل، او څلور در به وینډې ساتلې وي. پوهېږې قاري صاحب؟ داسې مې وي که نه. سلطان سلیمان قانوني بدنام دی په دې باندې، سلطان بایزید یلدرم بدنام دی په دې باندې، بلکې د حرم په نوم باندې، د شاهي حرم په نوم باندې دا دی نن سبا ډرامې کېږي چې لکه حرم عثماني او حرم عثماني. نو څلور زره مې ښځې وي، نو ته سوچه که چې د یو سړي څلور زره خسرې ورته وي که کسرې ورته وي. او خواجه سرا به دوی ته به په خپل اصطلاح کې څه شی وي؟ خواجه سرا. او په پښتو کې ورته مونږ اجلاګان وي. نو د دې سړو نه اجلاګان کول جایز دي که نه دي جایزه؟ نو دوی تهمت لګولی دی په امام طحاوي باندې چې دوی ابن طولون ته ویلي وو، ابن طولون باچو ابن طولون ته ویلي چې ستا لپاره جایز دی چې ته ځان سره اجلاګان ساتې او په هغوی باندې څه کار خدمت کې دا جایز دی، او امر قبیحه ته اشاره کړې وه. خو دا مسله نه ده راغلې، تفتیش مو وکړه. د خدمت لپاره د حبشي د حبشیانو خصي کولو مسله داسې راغلې ده چې دی ورته جایز کړي. خو دا هم ګورې د محمد بن مسلمه رایې ده. اوس به زه تاسو ته وایم چې دا دله زه رد کوم، ښه په بل چا نه رد کوم. محمد بن مسلمه په کتاب السله کې دا خبره ذکر کړې ده، او ابن حجر عمده خبره په لسان المیزان کې ذکر کړې ده، او چپ پې پاتې شوی دی. څه پې پاتې شوی دی؟ چپ پې پاتې شوی دی. خو په دغې کتاب السله کې محمد بن مسلمه یو بل شی ذکر کړی دی، او امام ابن حجر را لګېدلی دی مخسر وهي او جګړې کوي چې د محمد بن مسلمه دا خبره صحیح نه ده راغلې. او څه ویلي دي خبرې یې ویلي دي امام بخاري رحم الله غلا کړې وه، څه کړې وه؟ غلا کړې وه. خبره باندې ځان پوه کړي. محمد ابن مسلمه ذکر کوي وی د امام ابن ابي خاتم یا د رازي د ابو زرعه رازي یو ښکلی کتاب علم العلل کې ولیکه، او نیت یې ده چې زه به زه دنیا ته ښکاره کوم. کتاب یې چې کله ولیکه امام بخاري خبر شو چې سړي خو کتاب لیکلی دی. نو د دې ابو زرعه رازي یا د ابو خاتم زوی لره پیسې ورکړي چې ها دا پیسې والا او پلار دی یو کتاب لیکلی دی، پلانکې نوم یې دی، پلانکې کار دی او پلانکې دغه دی، هغه راواله او هغه ماله راوړه. بس پیسې ماشوم خو ماشوم راغلی 140 روپۍ واغست، یو کتاب یې راوړه. بس امام بخاري رحم الله زر کاتبانو له ورکړه، ورځ به چې تېرېدې بس هغه کتاب نه نسخه تیاره کړه، او چې تیاره کړه نو اصل کتاب یې بیا د ده زوی له ورکړه چې شابه دا رسوه د پلار المارۍ ته دی. پلار المارۍ ته چې کله کتاب ورسېد امام بخاري او ابو زرعه رازي دی کې اوس دغه کېږم چې ابو زرعه رازي دی او که ابو خاتم دی، دا چې کله یو مجلس کې کېناستل نو امام بخاري امقه خبرې شروع کړې چې کومې د کتاب العلل خبرې راغلې وې، امقه انداز سره خبرې شروع کړې. پته ولګېده دته امام ابو زرعه رازي ته چې وایي دا خو زما د کتاب العلل نه سرقې کړي دي. زوی چې کله رونیو ورته ویې څنګه چل دی؟ څه چل دی کړی دی؟ یو امام بخاري راله پیسې راکړې وې، او د امام بخاري له مې کتاب وړی او ستا هغه کتاب العلل نسخه تیاره کړې ده، بس غلطۍ رانه شوې دی. د دې غمه امام ابو خاتم یا د دې غم ابو زرعه رازي مړ شو. دا خبره چې کله محمد ابن مسلمه ذکر کی په کتاب السله کې، او دا لسان المیزان کې کله ذکر کی امام بخاري په نسبت سره ابن حجر، نو دقه یو محمد ابن مسلمه دی چې بیا په ابن حجر میچنه شروع کی. ما دا ویسره سړي زوی دی، دا په خپل دروغجن راغلی دی، امیر المؤمنین په حدیث مونږ ته په غلا کې نه متهم کړی دی، دا خو سړی نه دی راغلی. په پوهېږې یو په لفظ کې لفظ ځان سره یاد ساتئ. امام بخاري باندې دوی تهمت لګي چې دا د لفظیانو د سنه راغلی د مونږ ټول لفظیان مونږ د کلام د دې کلام دا کم کلام چې مونږ یو کلام اللفظي د دې قایل چې دا حادث راغلی. دې مسله کې امام بخاري رحم الله مونږ سره یو ځای دې بخاري مسله کې چې مونږ سره کله یو ځای
کله چې د نیشاپور املاګانې راغلې، نیشاپور املاګانې دې ته ویل کېږي د امام مسلم صاحب د املا مجلس راغلی، د امام زهلي د املا مجلس راغلی د حدیث. امام بخاري چې کله هلته لاړو نو د هلته د تلو سره بس مقبول شو، خلکو کې ډېر مقبولیت ته امام بخاري رحمه الله راغی. نو یا امام زهلي یا د نورو خلکو د امام بخاري د بدنامولو دپاره یو داسې مسله د په مجلس کې ورواچوله چې هغه د خولې نه راوتلو د خلکو تښتېدلو. نو یو سړی ورته کېنه وی قرآن مخلوق دی؟ وی نه قرآن مخلوق نه دی راغلی. وی قرآن مخلوق دی؟ وی نه قرآن مخلوق نه دی راغلی. وی د لاسونو کې چې دا تاویږي را تاویږي او دا قرائت یې مونږ کوو دا مخلوق دی؟ وی نه قرآن مخلوق نه دی راغلی. یعنې خبرې نه ځان ساته ځکه چې جنجال جوړېده. بیا ورته وی چې دا مونږ یې قرائت کوو زمونږ په لاسونو کې موجود راغلی، دا قرآن مخلوق دی؟ وی قرآن مخلوق نه دی خو لفظي بالقرآن مخلوق و چې څنګه د خولې نه وختل رب بس اتڼ جوړ شو. اتڼ جوړ شو نو مراد دا دی امام احمد بن حنبل خو دغلته په القرآن مخلوقون و غیر مخلوقون باندې والی شوي و. د خلکو پیر چې والی شي نو مریدان څنګه خفه راغلي. که چېرته په امام ابن حجر باندې سخته تېرېږي نو چې تېره شي نو الله دې وبخي تېره شوې ده، خو که ستاسو په استاد باندې څوک بېعزتي کوي نو تاسو خامخا په هغه باندې خفه کېږئ. دغه وخت کې زمانه د احمد بن حنبل دې ته محنه وایي، محنه ډېره زیاته لنډه تېره شوې وه. امام احمد بن حنبل ایله د جیل نه راوتی او د محدثینو په زړه کې د معتزله دونه نفرت پروت راغلی چې دونه نفرت د چا نه د کافر نه دونه نفرت نه کوو لکه د معتزله نه چې د شرک نه به دونه نفرت نه کوو لکه چې لکه د دې جملې نه چې به کو چې القرآن مخلوق یا لفظ بالقرآن مخلوق د دې نه به ډېر نفرت کوو، شرک نه کوو. کله چې خبره راووته بس امام بخاري رحمه الله په خلک راپه نو ابو زرعه راولګېد. امام بخاري رحمه الله په لفظیو کې نامه واچو او جرح په وکړه په امام بخاري رحمه الله باندې، او دا خبره په کتاب السله کې محمد بن مسلمه هم ذکر کړې ده. خو چې دا خبره او دا دویمه خبره امام محمد بن مسلمه ذکر کړې ده او ابن حجر چې کله دا دواړه خبرې راواغستې نو صفی یې شروع کړه، صابون یې راواغست. خو عمده خبره د امام طحاوي چې کله محمد بن مسلمه ذکر کړې ده نو ابن حجر په چپ پاتې شوی دی، بلکې له پکې خټه اچولې دي او به پکې اچولې دي چې لکه دا شی برابر کې زما په خبره باندې پیږي. نو دا خبره رد چې کوم شوی دی ابن حجر رد کړی دی او د محمد بن مسلمه د کتاب السلی نه نقل کړی دی. رد چې بیا کړی دی نو په دې رد کې د محمد بن مسلمه په دې رب باندې چپ پاتې شوی دی ابن حجر. نو موږ یو چې دوه تلې کړي دي وریا سات او موږ چې دوه تلې کړي دي ابن حجر نو ګورې دا موږ نه ویو. د صحابي غونتی شخصیت هغه په ابن حجر باندې کله ناکله ردونه کوي، لوی مداح دی شاګرد دی راغلی دی خو بیا هم کله ناکله پې ردونه کوي. ولې پې ردونه کوي؟ لکه زمونږ شیخ ابن حجر د احنافو سره سم نه چلیږي، لکه زمونږ شیخ ابن حجر د احنافو سره سم نه چلیږي. او کشمیری صاحب به فرمایله دغه دی انعام الباری کې فیض الباری کې چې ابن حجر اسقلانی غیر قصدي نفعه د مچ د وزر هم احنافو ته نه ورکوي او غیر قصدي چې ورکوي هغه خپله خبره راغلی ده. سمې وي ابن حجر قصدي نفعه چرته هم نه ورکوي احنافو ته، او که غیر قصدي ورکوي نو هغه غیر قصدي نفع راغلی وي نو هغه غیر قصدي نفع خیر د کله ناکله ورکوي خو قصدي نفع ګورې نه ورکوي. نو درې اعتراضات په امام طحاوي باندې شوي دي. یو اعتراض د امام بیهقي دی، دویم اعتراض د ابن تیمیه دی، دریم اعتراض د ابن حجر دی. د ابن تیمیه اعتراض هم رد شو ځکه چې دا حدیث سیوطي نقل کړی دی، غماري نقل کړی دی، امام علوسي نقل کړی دی. د ابن حجر اعتراض مې داسې رد کړ چې همق یو راوي دی خو چې کله د امام بخاري متعلق راشي نو ته بیا سرینځې او رد پې نه کوې په هغه باندې. او همدغه راوي دی محمد بن مسلمه چې د امام طحاوي په خبره کې راغلی دی نو ته په دې باندې ساکت پاتې کېږي. او چونکې امام بیهقي خو د امام بیهقي خو د امام طحاوي په کار کې سر وردن نه کړی. څنګه کار کې سر وردن نه کړی؟ سنن الکبرا، سنن الصغرا، المعرفة والآثار چې امام بیهقي لیکي که نه نو تایید د مذهب شافعیه پې کوي او تایید د مذهب الشافعي نه مخکې امام طحاوي رحم الله د تایید د مذهب الحنفیه لپاره معانی الآثار لیکلو نو فن یې راغلی دی. فن یې څه راغلی دی؟ یو راغلی یو ملا چې ملا وي او بل ملا هم حق کار کوي نو د دواړو په منځ کې څه پیدا کېږي؟ نفرت پیدا کېږي. یو ملا چې ملا وي او دکان یې چولی وي بل ملا ورسره خواته دکان اچوي نو ډرې شروع کېږي. ګورئ
او کو چرته یو مولا دکان واچو بل مولا چرته ځان لمبي خاغسته دا هغه کې بیا اختلاف نه راځي نو د امام بیهقي او د امام طحاوي کار یو راغلی او دې په مقدم او متقدم راغلی نو ګوره دا خې نشو کولی کنه امام بیهقي خدا نشو کولی چې د کوم حدیث حنفي تصحیح امام طحاوي کړی دا او دا اقا حدیث تصحیح یا د هغه تایید امام بیهقي چې څه مقصد د مستدلات د فقه حنفیه تضعیف دا خو رکاوټو د امام طحاوي رحم الله وجود پاغي کې رکاوټو نو خامخا خو به سوي کنه دشمن ته خو څوک ستړي مشي او خیر مشي نه کوي کنه دشمن له خو سړی څه جوړي کنده ولا ګوري نو کنده ولا امام بیهقي رحم الله اعتراضات یې پکړي دي خو اعتراضات رد کړي دي عبدالقادر القرشي رد کړي دي اتقانی رد کړي دي حاجی خلیفہ چهلپی رد کړي دي د نورو کسانو رد کړي دي دا کم کسان چې ردود کړي دي د دینه ما سیوا چرته نور ردونه او په عقیدت الطحاوی په متن باندې را د کې سجع راغلی ده سجع سم مضموم شیخونه دي راغلي په ډیرو سيزونو کې نه سجع راغلي هغه سجع خندا چې کوم سجع قصدي وي یا هغه سجع چې هغه مشابهت ته سحر سره لري نور چې کوم سجع راغلي هغه سجع جائز راغلي ده اوس پر شو دویم نمبر مبحث ده دویم نمبر مبحث